الله تبارک وتعالی بیا چې خاوند له کوم مقام ورکړی دی، معاذ بن جبل فرمایي زه لاړم یمن ته. حدیث کې راځي دی یمن ته تللی یا شام ته تللی، یمن ته نبي صلی الله علیه وسلم لیږلی او د شام سفر هم د کړی دی. هلته چې کله دی لاړو نو دا پادریان یې ولیدل، د عیسایانو دا پادریان، دا پوپس دی ولیدل. نو هغوی به دې نسوارو به د خپلو پادریانو ته او د خپل پوپ ته به یې سجده کوله، او دا سجده حرامه ده، یو انسان ته سجدې لګي. نو دا معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمای وی زما زړه کې الله رب العالمین داسې دا خبره راوسته، ما دا خیال وکړي دا خبره به صحیح وي خو خطا وه. زما زړه کې وی داسې فکر راغی چې یاره دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم مرتبه خو ډېره اوچته ده، دا فکر خو صحیح دی، دا خو حقیقت دی. وی زړه کې ویم چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مرتبه خو د دې پادریانو، د دې بادشاهانو، د دې ټول جهان نه ډېره اوچته ده، خو بل طرف ته مې زړه کې وسوسه راغه شیطاني، د دې سره دا خبره خو سمه وه، خو دا بله ورسره وسوسه ولګېدله. کله کله په سړي باندې داسې کېږي یوه خبره ستا زړه له سمه راځي، بله ورانه راځي، په تا خبره ګډه وډه شي. نو خطرناکه خبره مې دا زړه له راغه وسوسه، او په دې باندې وله نبي صلی الله علیه وسلم بیا اصلاح وکړه. وایي ما دې زړه کې ویلې چې دا دومره مرتبه د نبي علیه السلام اوچته ده، نو خو ډېر لایق دی چې سجدې ورته وکړو، د الله نبي ته سجدې پکار دي. ما ویل چې زه مدینې ته لاړ شم، زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا درخواست کوم چې د الله نبي دا وګوره د عیسایانو ته خپلو پادریانو ته سجدې کوي، پیرانو ته سجدې کوي، نو موږ به تاسو ته سجده کوو، تاسو خو د دې ډېر لایق یې. نو په دې کې چې کله ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم. اے دا الله نبی چې کله د یهود دا یا نصارا خپل مشرانو مذهبي راهنمایانو ته سجدې کوي، زما زړه کې دا خبره راغلې ده چې تاسو خو د دې نه ډېر لایق یې چې تعظیم ستاسو وشي، دا سجده خو تاسو ته پکار ده. نو په دې موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث فرمایلی دی مشهور چې تاسو اورېدلی دی، او د هغې نه د خاوند د مرتبې اندازه لګېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما ته وفرمایل ای معاذ واوره لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، که چرته ما یو تن ته دا حکم کولی چې هغه د بل چا ته سجده وکړي، نو لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، دا حکم به صرف ما ښځې ته کولی چې دا زنانه دي چا ته سجده وکړي؟ خپل خاوند ته. نو ګوره د الله نه غیر بل چا ته سجده حرامه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان دپاره دا سجده څه وګرځوله؟ حرام یې وګرځوله. او بیا فرمایي که حکم وی او اجازت وی ماته چې او د الله نه غیر بل چا ته هم سجده کیدی شي، نو په دې وخت کې ځان یاد نه کړو نبي علیه السلام. عجیبه خبره دا ده دلته. بیا هم فرمایي که وی اجازت، نو دا اجازت به صرف ښځې ته وی چې خپل خاوند ته سهار کې چې راپاڅېږي چې خپل خاوند ته سجده لګوي، سهار او ماښام بس خاوند ته به سجده جایز وي، بل چا ته به نه وی جایز. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بل حدیث کې راځي لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، یو بشر لدا نه دی جایز چې هغه د بل بشر ته سجده ولګوي. اوس خلک د پیرانو په خپو کې لوغړېږي، خلک لګوي د قبرونو ته سجدې لګوي، دا شرک دی ښکاره. دې کې څه بل الفاظ موږ له نه راځي چې موږ یې ووایو، او نه چل ول کولی شو، نه بوسو کې اوبه بوتللی شو چې د الله نه غیر ته پیر ته. او ډېر کله ته موږ ګورو په دې ویډیوګانو کې یو مردار شکل یې نیولی، شکل یې هم د شریعت خلافي، او خلک راځي هغه ته سجدې لګوي، دا پیر صاحب دی، دا فلان دی، دا فلان دی، نمونه یې بیخي. او د الله نبی فرمایي ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر، که چرته د یو بشر بل بشر ته سجده جایز وی، دا کار جایز وی چرته، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، نو ما به زنانو ته حکم کړی وی چې دا سجده خاوندانو ته لګوي، ځکه د خاوند حق ډېر لوی دی په دې ښځه باندې، د خاوند حق لوی دی په دې زنانه باندې. د خاوند نه زیات احسان کوونکی د دې ښځې سره بل څوک نشته دی، ځکه که چېرته دا سجده جایز وی